علیکم دوستانو. متحده عرب امارات یعنی UAE د پاکستان چې څومره ورکرز دي هغه غیر هنرمند دي، په هغې پابندي ولګوله تر د غیر معینه مدت پورې. په دې باندې خبره کوو د دې په پس منظر باندې دا ولې داسې شوې ده. د ټولو نه اول خو دوستانو خبره دا ده چې څومره غیر هنرمند زمونږ پاکستانی دي نو هغه UAE ته یا د UAE ویزې اخیستو دپاره یا په ویزټ تلو دپاره کوشش مه کوئ تر څو پورې چې دا خبره واضح شوې نه وي. دویمه خبره دا ده چې د دې پابندۍ نه مخکې نه څه نوټیفیکیشن دیو جاري کړی دی، خو بس اچانک یې پابندي ولګوله. اوس زه دا تپوس کوم چې د پاکستان د MBC چې په د UAE کې ده دا د څه دپاره دلته ناسته ده، یعنی دا زمونږ په سفارتي سطح باندې یو غټه ناکامي ده چې دا زمونږ MBC په کار ده چې هلته د دې مزدورانو تپوس وکړي، پاکستاني سفارتخانه تپوس وکړي بایي چې د بنګلادیش نه تاسو ورکرز اخلئ. ټیک دا غلطیانې دي زمونږ دغه مخالفات او دغه هغو دې ته م ګوري، خو په کار دا ده چې پاکستاني MBC هلته د خپلو پاکستانو هلته باقاعده دې تپوس وکړي بایي چې زمونږ چې څومره دا ورکرز دي د دې به څه کېږي، لکه دا کم چې هلته دي آیا د دې ویزې به مخکې رینیو کېږي او دا پابندي وجه څه ده. نو دا د پاکستاني MBC چې کوم ده دا د هغې یو غټه ناکامي ده، ځکه تاسو ته پته ده دا افسران په څه کې دي وخته دي، تاسو ته پته ده هغو د مزدور سره د هغو څه کار دی که نه، هغو د باقاعده خپل دغه میلاویږي. نو باقاعده ملګرو په دې باندې چې څومره په کوم ځای کوم چې تاسو پاتې کېږئ د UAE د مسافرو دپاره اواز اوچت کوئ چې هلته زموږ څومره وروڼه دي باقاعده خلکو په دې باندې نو ویزې اخیستې دي، پیسې دغه کړې دي، ویزې د دې به څه کېږي. لہذا پاکستاني MBC له پکار دا چې په دې باندې هلته باقاعده اکشن واخلي، د متعلقه سفارتي ذرایع چې کوم دی نو متعلقه ډپارټمنټ سره هغو په دې باندې خبره وکړي چې باید د پابندۍ د لګېدو وجه څه ده او مطلب د وجه څه ده، او د UAE د مسافرو دپاره چې کوم دی چې څومره کېږي تر د اخره پورې چې د هغو سره حتی الوسه کوشش وکړي او تعاون د هغو سره وکړي.